بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل ګرانو کتونکو. د افغانستان نه پاکستان ته هغه مریضان چې راغلي یو د کینسر علاج دپاره او یو داسې ګروه چې ځان حساس اداره نمایه کول هغه پولیس گرفتار کړي دي، هغه حوالې سره ایس پی صاحب سره ولاړ یو، دې سره تفصیلي خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. د دې کیس حوالې سره چې د افغانستان نه کم میلمانه راغلي وو علاج دپاره، د کینسر علاج دپاره، او بیا کسانو ځان حساس ادارو والا نمایه کولو او هغوی نه بیا موبایلز او پیسې اخیستې وې، بیا د پولیس هغوی ته لاس څنګه ورسېدو، هغوی یې گرفتار څنګه کړه؟ جی بالکل 20 ورځې پهله چې ما چارج اخیستو نو دا کیس زما د دغه نه پهله شو اور داسې نور وقوعات هم شو، نو په سیم پیټرن باندې دغه شان وقوعات شو. بیا اے اس پی صاحب او کامران دي د ما دا ټاسک کو چې دا کسان گرفتارول، ځکه چې دا ډېر غریب خلک لوټ کوي او دې باندې موږ مختلف زاویو سره کار وکړو، هیومن انټیلیجنس سره هم کار وکړو. کامران په د دې چې کوم کسان د کسر اسوسییټډ وو هغې نه انفارمیشن واخیستو چې دا کس پاتې کېږي چېرته، د سټې چېرته ده او دې واردات چېرته کوي. دې سره سره د هغې موبایل نمبر زموږ واخیستل او د دې لوکیشن سی ډي آر وغیره موږ واخیستل. 2-3 ځلې ریډ وکړو خو په هغې کې هغه موږ گرفتار نه کړ شو. څلورم پنځم ځل باندې کامران ریډ وکړو او هغه گرفتار کړو او راوستو. بیا دغه متاثره خلک چې کم د کینسر علاج دپاره راغلي وو، کله چې دی ټارګټ کړي دي نو دوی نه څه اخیستي وو په موقع؟ دین کرنسی اخیستې وه، د هغې سره چونکې درهم و فورن کرنسي و هغې ته اخیستې وه او موبایل ځم ته اخیستې وو. دلته دا چې کوم ملزمان گرفتار دي، دی مخکې هم داسې کیسونو کې انوالو وو، مطلب دی مخکې هم دا جرمونه کړي دي، ایف آی آر یې پې شته؟ جی بالکل، دی باندې 20-25 اف آی آر دي او دی همداسې فراډ کوي مختلف طریقو سره او هغه په مختلف سیټیز کې کوي، خو مینلی د دی په اسلام آباد کې او په پېښور کې دي، چونکې افغانز او د فورنرز دلته ډېر راځي نو دلته کار کوي. ایون په لکي او په بنو کې هم دی داسې وارداتونه کړي دي. پولیس کریک ډاون شروع دي چې هغه افغانیان چې کم دي خپل وطن ته دي لاړ شي، نو دی خو یو نفرت هم پهلو کو او بیا دا مریضانو راغلي وو، دې حوالې سره به څه وایې تاسو؟ دې حوالې سره به دا ویم صحیح ده، هغه خو یو سټیټ پالیسي ده او چې کوم الیګل موږ سره افغان دي موږ هغه ډیپورټ کوو، یو سټیټ پالیسي ده. خو دې سره سره کوم چې هغه افغان چې هغه یو انوسنټي او هغه علاج دپاره راغلي یا کنسولیټ ته تللي یا ویزا رینیول دپاره راغلي نو خو بالکل لیګل دي. زموږ دا کوشش دی چې موږ هغې ته ریلیف ورکړو. اوورال خو زموږ دا پالیسي د کې پي پولیس چې موږ اوورال پبلک ته ریلیف ورکړو، خو چونکې هغه زموږ مهمانان دي، هغه ګیسټ دي زموږ او هغې ته خاص کر ریلیف ورکړو. دا زما ته میسج دی که داسې چېرته تاسو ته داسې یو فراډ تاسو سره کېږي یا بل کرایم تاسو سره کېږي یا تاسو نه ایون پولیس په کې پي کې یا زما په ایریا کې پیسې غواړي نو تاسو کوشش وکړئ چې زما ته ریپورټ کړئ. دا په زموږ تانیم د مختلف اے اس پی صاحب هملته حیدرآباد کې ناست ایون ما ته دلته ریپورټ کړي. موږ ریسنټلی هم دغه شان یو کیس زموږ یو افغان رور نه یو چا 2,000 روپۍ اخیستې، هغه موږ سسپینډ هم کړو، انکوایري هم ورله لګولې ده. نو زما دې ته هغې ته دا میسج دی چې کله تاسو داسې فراډ یا واردات کېږي نو هغه تاسو خامخا ریپورټ کوئ چې هغه موږ ټریس کوو او کسان جیل ته لیږو. څومره ملزمان گرفتار دي او دغه ملزمانو نه څونه ریکوري شوې ده؟ تقریبا ټوټل چې کوم ملزمان څخه گرفتار شوي دا 3 ملزمان دي. مین چې کوم دی هغه خلیل دی، د ابشار کولنی دی او دا د ډیر ټایم نه دا اکټیو دی، همداسې وارداتونه هغه کوي. دې سره بل یو زموږ سرکاري اداره ده، یو انسپکټر دی د هغې هم ورسره انګیج او هغه به خپل ځان شو کول ایز ا سی ټي ډي انسپکټر، دې دواړه ورسره انګیج او دغه سره بل دریم هم یو ملګری شمس هم ورسره. نو دا 3 کسان دي اور دی مختلف طریقو سره مختلف ځینو کې وارداتونه کړي دي. مطلب دا دی چې همدا د پاکستان باشنده وو دا چې کوم ملزمان دي؟ جی بالکل د پاکستان باشنده وو او زه به تاسو ته دا یو انټرسټنګ خبره وکړم چې د دې هغه ځای ته بتلل چې په کوم ځای کې دې ته پته وه چې یو مخامخ کم انوسنټ او د دې کم ټارګټ دی نو هغه داسې انوسنټ غوندې دی، یا به افغانز وو یا به فورنر وو چې هغه ته به غریب ته د دې پته نه لګېده چې یاره دا مخامخ کس راځي ما سرچ کړي دا صحیح دی دا یا د حساس ادارې ملازم دی که نه دی، هغې سره به دغه شان طریقو سره وارداتونه کول. دغه شان خو ټیک د چې کم سیول کسان دي غلا کوي شوکه کوي همدغه شانتې دا واردات هم کړي دي، نو که دې کې د یو ادارې سړی دی نو د هغه دپاره به د حکومت په کتاب کې څه سزا ده بیا؟ مونږ خو بالکل هغه چارج کوو به انشاءالله، مونږ د هغې ادارې ته لیټر هم کوو چې یاره دا کس تاسو د دې ادارې نه خپل ایکسپیل کړئ او هغه هم به چارج کوم او جیل ته هم لېږو انشاءالله. که دا خلک د پیښور دي او ملزمان دي نو تاسو ته خو به ایس پي صاحب یا ایس چو صاحب ته به شفارسونه خو هم د پیښور خلکو کړي، داسې څه خبره شته؟ یو خو اول چا سفارش نه کړی دې حوالې سره او اینګه څوک سفارش هم وکړي که نه نو هغه به ډېر بېکاره سړي چې د داسې ګنده خلکو سفارش یې کوي چې هغه غریبانان خلک لوټ کړي دي، نو داسې خلکو انشاءالله موږ نه سفارش منو او چې کوم داسې مین کسان ظالمان کسان هم دا انشور کوو چې هغه به جیل ته ځي او همداسې په سفارش نه پرېږدو.
کم خلک چې متاثر وو نو هغوی سره ستاسو رابطه شوې ده چې کم مدعیان دي که نه چې د دې ریکوري هم شوې ده جی ملزمان هم بالکل ګرفتار دي؟ جی بالکل مونږه کامران ته ټاسک کړی چې ای سره کانټیکټ وکړي چونکې هغوی سره مختلف موبایل وي عدالت پاکستان ته راغلي موبایل یوز کړي دی په ترو ای سره په واتس اپ یا په دغه باندې کانټیکټ کوو چې هغوی راشي او هغوی خپل ریکوري والي چې کوم چا څه څومره واردات شوی دی. د کیمرې په سترګه د افغانستان پاکستان ټوله دنیا لګیا دي ستاسو دا خبرې به اوري هغه خلکو ته به څه پیغام ورکول غواړي چې کم داسې جرمونه کوي ګینګز وي داسې قسمه مظلوم خلک چې هغوی علاج دپاره راغلي او دا خو بیا یو ډېر متاثره خلک وو چې د کینسر علاج یې کولو هغه خلکو ته به هغه ظالمانو ته به څه پیغام ورکول غواړي تاسو؟ یاره زما خو به ته دا میسج وي چې لږ انسانیت ځان کې راولی که انسانیت ځان کې نه راولی نو آخر کې به یا به ځان بیلې او یا به ټول عمر جیل کې تیری. زما دپاره سمپل دا میسج دی او داسې غریبانان خلک یا سوسایټۍ کې چې عام عجز خلک دی دا لوټ کول بند کا. زما دپاره دا میسج دی. کامران خان څه مختصر خبرې تاسو کوي څنګه ملزمانو ته ورسېدې ګرفتاري خو تاسو ډېره ښکلې کامیاب کاروي کړې ده دې حوالې سره څو شارټ خبرې؟ بس دا مونږ تقریبا 2-3 میاشتونه دا انسیډنټ لږ تېز شي چې کله د افغان مهاجرین ایلیګل افغان مهاجرین خلاف کومه کمپین شروع شو نو دا انسیډنټس هم لږ زیات شي شکایت پر راتلل ریپورټ کېدل کم بېشکه خو شکایت راتلل زیاته نو هغه مونږ چې دی په هغې باندې بیا افسران بالا هم اکشن واخیستو مونږ کاروایي هم پیش وکړې ترو مونږ بیا دلته کې دی کوم هاټ سپاټس کوم ځای کې دی دا انسیډنټس په کول هلته مونږ سپینو کپړو کې پولیس انفارمران وغیره ډپلوی کړل او هغه کې بیا مونږ دې نه مخکې هم 2-3 ځل مونږ سب یو څو سپیسیفیک ځایونو کې ریډز وکړو خو مونږ ته کامیابي نه شومې نو اخره کې بیا مونږ داسې دی په ایز انفارمیشن اریسټ کړل. دی خو مخکې ایس پی صاحب ویلي چې نور کیسونه هم پکې شته اف آی آر هم پې درج دي څونه مضبوط کیس به دا چې دی به هم په جیل کې پاتې شي که نه هم څو میاشتې پس به دی واپس ضمانت یا رهایي وشي راوبځي؟ انشاءالله جی مونږ خو ښه به کوشش وي د ضمانت ورکولو او نه اخولو هغه ثواب دی خو عدالت ته دی خو مونږ به عدالت ته چې دی کې مکمل د دی چې کوم کریمنل هسټري ده کوم د دې مخکې ریکارډ یافته هغه ریکارډ دی دا ټول به کوو مونږ امید لرو چې هغې باندې به چې دی کوټ هم په دې باندې رحم معامله نه ورسره کوي. دا چې کم ګینګز دي د دې ټارګټ صرف افغانیان دي که نه هماغه متاثره خلک دي چې علاج له راځي یا داسې قسمه څه بل څه مسلکي ګیر وي؟ د دې زیاتر چې مونږ کوم د نور زیاتر ټارګټ افغانان ځکه وو چې افغانان چونکې راته به علاج معالجې پر 200 ورځو ته پر راتل هفتې پر به ویزه بوکینګ کړو نو هغه به 200 ورځې نو دې ته هم پته وه چې دا خلک واپس لاړ شي نو بیا تپوس نه کوي او د چې ریپورټ هم کوو نو په هغې باندې هم دومره بیا اکشن نه اخیستلی کېږي نو دې د افغانیان چې دي دې مین ټارګټ کړي هغه خلک چې کم ریپورټ نه دي درج کړي او هغوی سره داسې ګینګز په هغوی باندې کاروایی کړې ده هغوی سره هغوی نه موبایلونو او پیسې اخیستې دي هغوی یې ټارګټ کړي دي یا یې ځان حساس اداره شو کړې ده او یا بل څه نو هغه خلکو ته به څه ویل غواړئ تاسو؟ بس جی دا خو عنایت به ستاسې په وساطت سره مونږ کوم چې دا انټرویو تاسو درکو دی په وساطت سره چې دا چونکې دا زمونږ څونه رونه چې لوټ شوي دي زیاتر پکې افغان دي او افغانستان ته تللي دي هغې سره زمونږ کانټیکټ کولو صرف همدا یو ذریعه ده چې ترو سوشل میډیا مونږ هغې سره رابطه وکړو او هغې ته ورسېږو نو هغه ته مونږ همدا میسج چې که چا سره هم په حیات آباد پېښور کې شوکت خانم هسپتال ارمای نارت ویسټ وغیره ایون دو پېښور کې چې کوم ځای کې چې چېرته هم څه داسې انسیډنټس ورسره شوي نو مونږ حیات آباد تاڼه کې د هغې امانتونه مونږ سره پراته دي مونږ دې نه ریکوري کړې ده مونږ سره رابطه وکړي مونږ هغې ته هغه امانت وت پروف که کم پروف وي ورسره چې دې نه شوي دي او کوي آیا نو هغه به مونږ دې ته حواله کړو. ګرانو کتونکو د سپیکینډ خبرې تاسو واورېدې ایس ایچ او حیات آباد کامران مروت هم تفصیلی خبرې وکړي او تاسو واورېده د هغه متاثره خلک وو چې د افغانستان نه پاکستان ته د کینسر علاج دپاره راغلي وو خو داسې کم خلب خلک چې هغوی ځان حساسې دارو والا شو کوي او یا بل قسمه سنیچران وي شوکي ډاکې کوي هغوی دا خلک ټارګټ کړي دي او د دوی نه پیسې موبایل فونز همدغه شیزونه ترې اخلي. د ایس پي صاحب دغه وینا وه چې دغه خلک د هوښیار شي بالکل به زه ګرفتاروم قانوني کاروایي به ورسره کوم او هغو خلکو ته هم پیغام دی د ملک په هر ځای کې چې وي او هغوی سره داسې قسمه څه کیسونه شوي وي چې هغوی پولیس ته اطلاع نه وي کړې ریپورټ یې نه درج کړی هغه خلک هم د پولیس تانې ته راشي خپل ریپورټ دې درج کړي. د حیات آباد ایس ایچ او کامران مروت ویلې چې هغه خلک مونږ ګرفتار کړي دي چې غلاګانې یې کړي دي دغه خلک یې ټارګټ کړي دي امانتونه مونږ سره پتانه کې پراته دي. ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.